یو په لسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کا د ریډیو دلبر صوابه اف ام 94.9 د دې خپرونې دلبر د ننګیالو سره ستاسو کوربه او د دلبر سید عادل وایي د زړه رتل نه ډېر سلامونه. قدرمن اورېدونکو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. ګرانو اورېدونکو د روایاتو تر مخه نن هم زموږ سره د ریډیو دلبر صوابه اف ام 94.9 په دې کورکي کې میلمه ناست دی او دا میلمه په ټولو پښتنو باندې ډېر ګران دی او ګران به ولې نه وي چې د خپلې ژبې یعنې پښتو ژبې او ادب او ثقافت پالنه په دې ناروغه وجود باندې هم کوي. ګرانو اورېدونکو نن چې کوم میلمه زموږ سره ناست دی په ریډیو دلبر صوابه اف ام 94.9 په دې کورکي کې موږ ستاسو دپاره رابللی د دې ښاغلي د نوم اورېدل څه چې ماشومانو ته یې هم پوره کلامونه په یاد باندې یاد وي او د دې یاد ساتلو وجه یې دا ده چې دغه نظمونه دغه غزلې دغه سندرې د هر پښتون د زړه ترجماني کوي او د هغې سره قدرمن اورېدونکو د دې ښاغلي د پښتو ادب د شکسپیر ښاغلي رحمت شاه سایل صاحب ډېر کتابونه په خپلو لاسو باندې لیکلي دي. د دې ښاغلي د هغه کلامونو تاسو ته یو شعر وامه چې کومو مختلفو سندرغاړو په خپلو خوږو اوازونو باندې ویلي دي نو یقینا چې دا شپه به تېره شي خو دغه پیرس به ختم نشي. خو د تبرک دپاره به تاسو ته د یو څو کلامونو سرلیکونه وړاندې کوم چې تاسو ته هم پته ولګي کورکي کې څوک میلمه دی. دا لکه دا چې د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې ورکه یاره او یا دا چې غمجن مازیګری د بې له تا نه مسافره الله خو دې زر راوله جانانه مسافره. یا تاسو به د ډېرو سندرغاړو په اوازونو باندې اورېدلی وي د مور خط کوم چې مور لیکلی دی خپل بچي ته چې هغه مسافرۍ کې دی او خپل بچي ته خط لیکلی نه هغه خط خو به تاسو ته یاد هم وي بلکې چې ډېرو میندو به دغه خطونه دغه خط اورېدلی وي نو هغوی به ورته خامخا جړلی وي او ډېر د جړا خط دی او زه کوشش کوم چې تاسو سره نن په دې خپرونه کې شریک هم کوم او یا د عابد صاحب دا غزل چې منم ښایسته ښارونه شته دی خدای په ټولو باندې بر دی که نه خو پېښور دی که نه او په آخر کې وایي چې د سایل په بدو نه دی پیرزو نو د عابد د زړګي سر دی که نه خو پېښور دی که نه. او یا د نازي اقبال یا د نورو سندرغاړو په خوږ اواز باندې چې آخر زړه دی که نه چې نن سبا د هر ماشوم او د هر زلمي په خوله کې دی چې آخر زړه دی که نه. قدرمن اورېدونکو هیله لرم چې تاسو به پوه شوي یئ چې نن زموږ سره په دې کورکي کې څوک میلمه دی. که څوک اوس هم نه وي پوه شوي نو واورئ د پردیسوبان عابد صاحب دا شعر چې تاسو پې اوس هم لا شکمن یئ چې څه رشته ده چې ورپسې عابد نسکور دی خو جانان دی که نه. قدرمن اورېدونکو راځئ چې ټول په جمع باندې د ملکڼ ایجنسۍ د درګاه د ښکلي ښار نه د ښکلي کلي نه راغلي دې میلمه ته د صوابۍ په راتګ باندې هرکلی ووایو او دا میلمه چې کوم پردیسوبان عابد صاحب چې کوم په صوابۍ باندې ورک مین لیونی دی او د پښتنو د سر تاج او د پښتو ادب د نوموړي شاعر ښاغلي پردیسوبان عابد ته په جمع هرکلی او مننه یې وکړو او دا ورته ثابته کړو چې یوازې ستاسو صوابۍ باندې مین نه یئ بلکې ستاسو سره هم د صوابۍ او د اف ام 94.9 د اورېدونکو هم ډېره زیاته مینه ده او ستاسو د مینې به موږ ته اندازه ستاسو د کالونو نه پته لګي چې ستاسو د عابد صاحب سره څومره مینه ده. ښاغلي پردیسوبان عابد صاحب زه د خپلو اورېدونکو ډېر وخت نه اخلم ځکه چې تاسو موږ د ډېر لرې نه رابللي یئ او په ناروغه وجود باندې راغلي یئ نو د ټولو نه اول خو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم ډېره مننه مو کوم او بیا راته د دې مننې سره ستاسو ته هرکلی ویم د خپل اړخ نه د خپلو قدرمنو اورېدونکو له اړخه او د خپل ریډیو دلبر صوابه اف ام 94.9 د منیجمنټ له اړخه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې ما هم دا مقرره کړه چې د هغې سیمې کمې سیمې خلک چې په ما باندې د خپل ځان نه زیات ګران دي هغې سره د خبرو کولو مقرره کړه خصوصا چې دا ریډیو په صوابۍ کې دی نو صوابۍ کې چې چرته څوک اوري یا د دې اواز تر کمې رسي هغه ټول رونه خویان دی چې هغه اوس زموږ غږ ورته رسي هغې ته زه په پښتنه مینه باندې د زړه د تله وایم چې السلام علیکم. وعلیکم السلام د ټولو اورېدونکو له اړخه او قدرمنو اورېدونکو د ټولو نه اول
عابد صاحب په ناروغه وجود باندې راغلی دی. نو زه وایم چې تاسو ټول زموږ سره په جمع باندې د عابد صاحب دپاره د یو منټ دپاره لاس اوچت کړئ چې د عابد صاحب د روغ صحت دپاره دوا وغواړو چې الله تعالی دوی له روغ صحت ورکړي، او دوا به وکړو قدرمنو اورېدونکو چې الله تعالی دوی له صحت ورکړي. د هغې سره سره قدرمنو اورېدونکو نن به تاسو ته موږ د فیلسوفان عابد صاحب هغه کلامونه هم وړاندې کوو کوم چې مختلفو سندرغاړو ویلي دي او ویل اورېدل څه چې تاسو به ترې خوندونه هم اخلئ. او فیلسوفان عابد صاحب د ټولو نه اول خو راته جي دا ووایي چې تاسو ادب ته څنګه راغلی، یعنې که ستاسو څه وجوهات داسې جوړ شو تاسو ادب ته رالی، او لکه څنګه چې زمونږ نور نوموړي لیکوالان اباسین یوسفزی صاحب، عزیز مانیروال صاحب، حمزه بابا دي، داسې نورو ډېرو سترو شاعرانو د اردو لیکلو نه آغاز کړی، بیا وروسته دوی پښتو ته رالل. نو تاسو هم داسې چې د اردو نه شروع کړې وه که نه په دې خپله مورنۍ ژبې نه شروع کړې وه؟ داسې ده چې زما راتګ حادثاتي طور نه دی شوی ورته. جی زما د وړوکوالي نه د شاعرۍ سره مینه وه او د خپلې ژبې سره مې مینه وه. نو چې د خپلې ژبې سره مې مینه وه نو لازم خبره ده چې ما که د شعر لیکلو هڅه هم کړې ده نو په پښتو کې کړې ده، او انشاءالله چې همدغه پت په ورسره تر ژونده پالو. جی قدرمنو اورېدونکو د فیلسوفان عابد صاحب سره به زموږ او ستاسو ملګرتیا چې کوم ده هغه به ټیک تر 12 بجو پورې وي، خو دا ټایم وخت شوی دی وړې شان دمې نو ځي بر دمې اړخ ته. سوچ ستا ګلاب ګلاب ښایست پکې مسکی نشي، ټول وطن به ګل شي خو په زړه به مې سپرلی نشي، او خدای مې داسې پوخ د زړه په سر باندې جوړ کړی دی، خدای مې داسې پوخ د زړه په سر باندې جوړ کړی دی، وا به وړي عمرونه خو تصویر دې ورانېدی نشي، او مینه د مني عابد په خپو پرې وتل نه ورځي، مینه د مني عابد په خپو پرې وتل نه ورځي، غر د ملکنډ دی د زړه سره ټیټېدی نشي. قدرمنو اورېدونکو شعرونه د ښاغلي فیلسوفان عابد صاحب، او زه یم ستاسو کوربه سید عادل، خپرونه را دلبر د ننګیالو. فیلسوفان عابد صاحب تاسو د شاعرۍ پوښتنه درنه ما وکړه او تاسو وی چې په ماشوموالي کې ما شاعري شروع کړې ده. نو دا د ماشوموالي دا وخت چې کوم دا کومه زمانه وه، یعنې د سکول وخت و که نه؟ بالکل د سکول د وخت نه چې کله په پرایمرۍ کې ومنو جی او د خوش قسمتۍ نه ما د پښتو لیکل لوستل هم جی ډېر په وخت باندې زده کړي دي. او هغه وخت کې به مو څوک ډېر لوستل جي؟ په ماشومتوب کې خو بس عام لکه د هر چا غزل، د هر چا شعر جی سره د دې که هغه به زمونږ د نصاب په کتابونو کې کم نظمونه شامل دي، په ما به ګرانو کتل به مې، او بیا د وخت تېرېدو سره بس دغسې د خپل مشرانو مو پېژندل، شاعرانو مو پېژندل، او بیا سیمه هم زمونږ داسې ده چې رحمت شاه سایل پکې دی، او داسې صاحب شاه صابر دی خدای وبخي هغه پکې و، خالق زیار صاحب، ډاکټر صاحب پکې دی، فیض محمد مظلوم صاحب دی، ډېر دي. جی او ردې سره جي تاسو بیا چې نظمونه غزلې به کتې دې سره هم نثر کته جي؟ نثر مې هم کتلی دی ښه ډېر، خو په خپله مې د نثر لیکلو هڅه نه ده کړې. جی او تر اوسه پورې ستاسو یو کتاب راغلی دی لیونی موسم، د دې پکار وه چې ستاسو لکه د ساحل صاحب په شان 14 کتابونه راغلی وی یا نور داسې ډېر شپږو کتابونه خامخا کم از کم پکارو، نو ستاسو د دې کم کتاب وجه څه ده جي؟ شاعري تاسو ډېر عمر وکړه د پرایمرۍ نه تر دې وخته پورې، او کتابونه ستاسو د نیش برابر دي. ما د پرایمرۍ نه شاعري شروع کړې نه ده، مینه مې ورسره کړې ده، او شاعري خو بیا ما وروسته شروع کړه، او د ساحل صاحب د عمر په حساب کې شي نو د هغې خو یو وخت هم وشو، خو بیا هم زما د لیکلو دغه دومره نه دی چې بس کله کله چې نو بس وشي او چې نه نو نه. جی د دوی غزلې او نظمونه سندرې به تاسو د مختلفو سندرغاړو نه هم اورېدلې وي، او د دوی کتاب چې کوم دی لیونی موسم هغه به هم تاسو کتلی وي، هغه ډېر زبردست کتاب دی، ډېر ښکلی کتاب دی، یعنې د هر پښتون او هرې پښتنې د زړه ترجماني کوي. عابد صاحب را به شي د مور هغه نظم ته چې کوم تاسو لیکلی دی د مور خط، د هغې په هکله باندې خپل اورېدونکو ته به څه ویل غواړئ؟ یعنې خو داسې دا چې زه هم د مسافرۍ د دغه تریخ ژوند نه تېر شوی یم، او
د مور مینه هم د هر چا په ژوند کې شته. جی که څوک په وطن دي که د وطن نه بهر دي، د مور خو خپل جی یو اهم حیثیت دی، لکه چې خدای پاک د چا نصیب کړي چې هغه خپله مور ویني یا میندې جمدی دي، الله دې جمدی لري چې د چا شته. امین. نو هغه ځینې دردونه نه پټېږي، هغه بس روزي، هغه د مور هغه زړه سړي ته ګویایي. جی بالکل. او د دې سره جی تاسو دغه نظم ولیکلو او بیا تاسو خپلې مورکۍ ته واورو، خپلې مور بیبي ته، د هغې څه تاثرات وو جي؟ خو داسې و چې زه هغه ټایم هغه وخت کې په دوبۍ کې وم جی، خو په موسیقۍ کې را رسېدلی و دلته. نو زما مور او خویندو ټولو اورېدلی و، نو هغې ډېر خفه کړي مو او ما نه غوښتل چې لږه هغې دې واوري که نه. بیا په داسې وخت کې چې زه نه یم، زه چونکې د دوو میندو دغه یک یو زوی مو منو، هغوی دپاره لږه ډېره ګرانه وه. نو هغې اورېدلې وه. جی ستاسو دا مې اورېدلي هم دي او محسوسه کړې مې هم ده دا خبره چې ستاسو ثوابۍ سره ډېره مینه ده او تاسو په اکثرو غزلو کې د ثوابۍ ذکر کړی دی. جی نو که ستاسو خوښه وي نو ستاسو یو سندره به قدرمنو اورېدونکو ته ولګو او د هغې نه پس به بیا راشو تاسو سره به نورې خبرې اترې وکړو. جی قدرمنو اورېدونکو راځئ چې واورو د فضل سبحان عابد صاحب د ښکلی کلام لیوني موسم له یاره لیوني کلي ته راشه. په دې کې هم دوی د ثوابۍ سره د خپلې مینې اظهار کړی دی. نو راځئ چې ټول ورته په جمع باندې غوږ شو چې فضل سبحان عابد صاحب په دې ښکلي کلام کې څه ویلي دي، څه پیغام یې موږ ته راکړی دی. زه خو د ژوند د لارې هغه سر ته ورسېدم، ته چېرته پاتې شوې اشنا، زه چېرته ورسېدم، چې د خپل کور تیاره په ګوته قدرې نشم لیدی، چې د خپل کور تیاره کې ګوته قدرې نشم لیدی، څه که زه والوتم لاړم لمر ته ورسېدم، او چېرته چې مینې د حسرت خاورې په سر نوستلې، چېرته چې مینې د حسرت خاورې په سر نوستلې، زه د سپرلي د بڼ سیلی شوم ورته ورسېدم. اول یې زلفې کړې خورې بیا یې راواړه مخ، اول یې زلفې کړې خورې بیا یې راواړه مخ، ما وی چې څنګه په ماښام سحر ته ورسېدم. قدرمنو اورېدونکو غزلو د ښاغلي شمس القمر اندیش بابا او زه یم ستاسو کوربه سید عادل، خپرونه د دلبر د ننګیالو او تاسو غوږ یې خیره د ریډیو دلبر ثوابی FM 94 د هوا چپو ته. قدرمنو اورېدونکو زموږ سره نن د ریډیو دلبر ثوابی FM 94 په دې کورکي کې ښاغلی فضل سبحان عابد صاحب میلمه دی. که د دوی نه تاسو پوښتنه کول غواړئ د دوی د ژوند او فن په اړه باندې، نو زموږ د ګرځنده شمېره ده 03-11-0-19-4 یعنې 0311-022-1794 باندې تاسو زموږ سره نیغ په نیغه په دې خپرونه کې ګډون کولی شي. فضل سبحان عابد صاحب ډېرې ټولنې په خیبر پښتونخوا کې کار کوي، لګیا دي، د پښتو ادب سرڅڼه کوي. ستاسو د کومې ټولنې سره تړون دی؟ دلته خو زما تعلق د پښتو ادبي جرګه ملکڼ سره دی. جی د کومې مشري چې ښاغلی رحمت شاه سایل کوي او مونږ هم هغه ته سپارلی د عمري جی او نور عهدیداران پکې بدلیږي را بدلیږي، ډاکټر صاحب او ډاکټر زیار او دا ټول ملګري سره په یو ځای یو. جی د دې سره تاسو مسافري هم کړې ده په دوبۍ کې، نو هغې هلته ستاسو ادبي تنظیم و ټولنه وه جي؟ هلته مونږ یو تنظیم جوړ کړی پښتو ادبي او کلتوري تړون دوبۍ. جی نو هغې زمونږ ملګری اورنګزیب د هغې د مجلس عملي چیرمین و. جی او تاسو پکې څه وخت وه جي؟ زه خو پکې داسې عرضي ته ور صدر پاتې شویم. عرضي ورته ځکه وایم چې زما نیت دا نه و چې زه د صدر یم، خو د ملګرو د راټولولو دپاره چې یو څو ورځې به داسې وکړو او بیا به په دوی کې یو تن را مخکې شي به صدر کړم. او هغه هغسې ونه شو. زه خو بیا دلته رالم او د هغې نه څه وړاندې د دې سیمې سره تعلق دی خالد اسرت صاحب، هغه مشري کړې ده. زمونږ سرپرست اعلی هم د دې سیمې سره تعلق دی، د ثوابۍ سره محمد قریش زما ډېر ښه ملګری دی، ټول پښتنو ته ملګرو ته پته ده. جی او د دې ټولنې چې کوم دنه هلې ځلې به تاسو څنګه کولی دي هلته؟ هلته به مشاعرې هم کړي دي جی او مخکتنې به هم کړي دي. داسې ډېره مقرره ته نه ده میلاو شوې ځکه چې هغه
زه بیا پکې پاکستان ته رالم او پوخ رالم. جی خو پای کې تاسو سره د ارادې م ډېرې ښې او نیکې وې. خو جی زمونږ د ثوابای خلک چې کم دی په دوبای کې ډېر زیات دی، نو تاسو سره د خالد اسرت صاحب نه علاوه نور ملګري وو د ثوابای جی؟ بالکل نزار، شاه منصوري، لیاقت، جی تصور جی او دا ملګري را سره وو. جی او دې سره جی یو بله پوښتنه مې ذهن له راغلې ده چې تاسو مسافرۍ کې هم شاعري کړې ده او په کلي کې هم شاعري کړې ده، نو په خپله خاوره باندې شاعري ښه کېږي او که نه بهر په مسافرۍ کې؟ په خپله خاوره ښه کېږي ځکه چې موږ عادت د خپلې خاورې نه وو. جی د مسافرۍ سره زما تعلق هم نه و چې ما دغه سندرې لیکلې وه چې د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې ورکه یاره دا خپلې خړې کوڅې هېرې نه کړې. او دا بله چې غمجن مازدیګری د بې له تا نه دا مې هلته لیکلې وه. جی وړومبنی غزل ستاسو چا ویلی و جي سندرغاړو کې؟ داسې په مقامي سطح خو ډېر ویلې کېدل را ویلې کېدل به، خو چې بیا ټولو پښتنو ته رامخې ته شو نو ګلزار عالم ویلی و. جی یو ستا دیدن مزک او بل جام په مازدیګر، نه جام دي شي خالي او نه دا بام په مازدیګر. ډېر ښه. او بیا د شیخ د لاس نه پرېوتې تسبیح دا روانه او داسې جی سلسله روانه وه. جی نو تاسو وړومبنی کلام چې ګلزار عالم وی او د خیبر پښتونخوا په نامتو سندرغاړو کې راځي، د هغوی شمېر چې کم دی په دغه سندرغاړو کې کېږي، نو ستاسو هغه وخت کې څه تاثرات و چې هغوی ستاسو کلام ووی؟ شاعر خو خوشحالیږي ډېر، هغه په کاغذ چې هغه کم ټکي او کم خیال خپل راوړي کاغذ ته راوړي جی او هغه را ژوندي شي څوک یې ووایي جی او هغه یې واوري. بیا بل د خوشحالۍ خبره دغه وخت سره دا وه غټه چې د ګلزار خپل یو معیار و، جی هغه ډېره ښه شاعري پښتنو ته ورکړې ده او ویلې ده، پښتو له ډېر اورېدونکي پیدا کړي ده. هغه وخت سره دغه کمال و. بیا وروسته خو هغه بل شان شو، جی حالات به ورته ووایو چې بدل لا بدل شو. نو زه ډېر زیات خوشحاله په دې وم چې چېرته چې اکرام الله ګران هغه وایي، جی چېرته چې رحمت شاه سایل هغه وایي، چېرته چې غني خان هغه وایي، او په هغې کې د دې ادب د یو طالب علم غزل راغی، نو زما دپاره خوشحالۍ خبره وه. جی فیلسوفان عابد صاحب ستاسو ډېر کلامونه ویلې شوي دي، تاسو د دې خاورې دپاره ډېره منډه والې ده او د خپلې ژبې خپل ادب ډېر پالنه مو کړې ده، نو تاسو ته حکومتي یعنی سرپرستی یا حکومت در څه په ملا ډب درکړی دی تر اوسه پورې که نه؟ نو په حکومتونو کې خو چې کم په پښتنو مین خلک دي هغوی سره خو زموږ خپل یو تړون شته دی جی او هغه د ملا هغه ډب ته مونږ هغوی ته نه ګورو بلکې لاس ورله په لاس کې ورکوو ورځو ورسره. جی او په تېر حکومت کې اسفندیار خان دوبۍ ته تللی و، نو هغه چې خبر شو چې عبید تپوس یې وکړو چې عبید ولې نشته، نو هغه بیا صوبایي حکومت ته ویلو نو یو 2 لکه روپۍ ماته راکړې وې. جی تېر حکومت او د دې نه علاوه چې نور حکومتونو نه دي راکړی، او بس مونږ هم داسې په ملنګیا کې باچایان غوندې یو، د دې خبرو پروا نه ساتو. جی ډیره مننه. او د دې سره جی یو بله پوښتنه مې ذهن ته راځي چې غزل هټ شي د یو سندرغاړي په اواز باندې، نو دې کې زیات کمال چې کوم دی نو دا د شاعر وي که د موسیقار وي که د سندرغاړي وي؟ جی یاره زما په خیال دا بالکل اوس ښه به دا وه چې زما غزل چېرته په موسیقۍ کې نه وی راغلی او دا سوال زما نه شوی وی، چونکې زما خو ډېرې زیاتې راغلي دي. جی خو زه وایم چې دې کې د سندرغاړي هېڅ کمال نه دا ټول کمال د شاعري. جی او سندرغاړی خو د تشې باجې سره یا د تش ردم سره هېڅ هم چې لکه شاعري نه وي نو دی به څه وایي او دی به د کمې پورې خلک اوري. او بل که څوک په هارمونیم باندې دغه کوي نو هغه هم شاعري د سارې ګامه دغه هم ټکي دي که نه، او که د پښتو یو ټپه مو ووایي نو دا زما شاعري ده، زما خویندو میندو پخوانۍ دا د هغې شاعران شته دی لکه چا لیکلې ده، چا جوړه کړې ده، چا تخلیق کړې ده. نو بغیر دا ټول کمال زه به ووایم دا سوال کم چې تا زمان وکړو دا د سندرغاړو نه ډېر کېږي، نو هغوی دا خبر د چوپي را چوپي او ځان ته یې راته وایي، خو زه ښه په کلکه باندې دغه کوم چې دا د شاعر کمال دی. جی نو که خوښه مو یو وړه شان دمه به ورته واخلو. ډېره ښه ده. جی قدرمنو اورېدونکو، زه یو وړې شان دمې طرف ته او زه د وختي اراسې د کمپیوټر په دې لیسټونو کې ګوتې وهم چې تاسو د فیلسوفان عابد صاحب
کوم یو کلام وړاندې کوم یقین وکوي په بلا په سونو کلامونو کې زما پکې کلام نه خوښېږي، خو بهرحال د سرپراست په آواز باندې غمجن مازدیګری د بې له تانه مسافره الله خو دې زر راوله جانانه مسافره. راځئ چې ټول دا په شریکه باندې واورو او خوندونه ترې واخلو. چنګم په خوله بنګړی په لاس د ګوتې ټکو باسي، دغه زلمی به څنګ په دې غره کې سړکو باسي. د ضمیر خرڅو او کام خرڅو په زر واره ښه دی، د ضمیر خرڅو او کام خرڅو په زر واره ښه دی. هغه شپونکی چې په ساړه سحر کنډکو باسي، هغه کامونه چې اغوستي کالي د هنر، هغه کامونه چې اغوستي کالي د هنر، د اوچ کوهینه هم لوټکې د اوبو ډکو باسي. او ستا د انور د بادرای کیسه بس لنډه دا ده چې ډېر غصه شي نو د خپله ځانه پړکو باسي. قدرمنو اورېدونکو، غزلو د ښاغلي انور مانیروال صاحب او زه یم ستاسو کوربه سید عادل، خپرونه له دلبر د ننګیالو. قدرمنو اورېدونکو، په دې سوبان عابد صاحب سره زمونږ د ثوابای ضلعي یو ډېر ادب دوسته، ادب فاله او ډېر ادب ذوقه یو ملګری، زمونږ مشر، زمونږ ډېر او ګران خوږ ملګری اورنګزیب خان یوسفزی ورسره هم سټوډیو ته موږ راغوښتی دی. اورنګزیب یوسفزی صاحب سره به هم خبرې اترې کوو. اورنګزیب یوسفزی صاحب د ټولو نه اول تاسو ته هرکلی وایو، ډېره مننه مو کوو چې تاسو زموږ سره د خپرونې ته راغلئ، زموږ سره هم پکې ګډون وکړو. ډېره مننه سید عادل صاحب، او دا زه خپله خوش قسمتي ګڼم تاسو موږ له دا موقع راکړه. او بیا عابد صاحب چې صوابۍ ته راغی نو په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې څنګه عابد صاحب په صوابۍ مین دي، همداسې صوابۍ خلک په عابد صاحب مین دي. او عابد صاحب هم په هر ځای کې، په هر محفل کې، په ډېرو شعرونو کې د صوابۍ ذکر کړی دی، ځکه چې په صوابۍ مین دی. نو د هغې شعرونو خو یو شعر به پکې زه دا وایم چې عابد صاحب په خپل کلام کې یو ځای کې وایي چې هره کوڅه چې شوه خالي د پښتنو د شوره، هره کوڅه چې شوه خالي د پښتنو د شوره، موږ په جړا کې صوابۍ ته سترګې سرې ونیو. واه واه واه، ډېر ښه، بیا ووایه دا شعر. هره کوڅه چې شوه خالي د پښتنو د شوره، موږ په جړا کې صوابۍ ته سترګې سرې ونیو. ډېر ښه. نو زه ډېره مننه کوم او مینوالو ته هم دا خواست کوم چې عابد صاحب صوابۍ ته راغلی دی او تاسو ته دعا وکئ چې هغه مطلب دی چې بیمار دی او په دې بیمار وجوده د صوابۍ د مینې دلته راوستی دی، نو چې هغه ته لاس په دعا شي. الله تعالی دې عابد صاحب له روغ صحت ورکړي. آمین. الله تعالی چې عابد صاحب له روغ صحت ورکړي. جی اورنګزیب یوسفزی صاحب، ستاسو عابد صاحب سره ډیره اوږده دوستانه ده، د ډیر وخت نه ستاسو ملګرتیا، ستاسو ورورولي را روانه ده. د هغې سره تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو سره په دوبۍ کې هم وخت تیر کړی دی، په کلي کې هم چې عابد صاحب صوابۍ ته راځي نو زما په خیال او ښه په دعوه سره وایم چې د دمې ځای یې ستاسو ځای وي. جی نو ستاسو دومره اوږدیا ملګرتیا چې کومه وه، د دې وجوهات څه دي؟ یعنې که تاسو په څه وجه باندې داسې یو ځای یو بل سره؟ نو بس د دې وجه هم دغه مینه ده چې څنګه ګورئ د ړه نړه ته لاري. نو عابد صاحب په صوابۍ مین دی او زه صوابۍ هم نه، موږ په عابد صاحب مین یو. نو بس هم دغه وجه ده چې یو بل سره هم ډېره مینه هم په دې وجه ده چې لکه عابد صاحب د ملکان دی، موږ د صوابۍ یو. مسافرۍ کې موږ هغه سختې او نرمې یو ځای تېرې کړي دي، پوه شوې، او ادبي محفلونه هم اټینډ کړي دي. نو وجه هم دکه ده. او د عابد صاحب په هکله به خپلو اورېدونکو ته څه ویل غواړئ؟ نو د عابد صاحب په هکله به خپلو اورېدونکو ته دا وایم چې عابد صاحب همیشه د پښتنو دردونه سندره کړي دي او همیشه د پښتنو دردونه او د پښتنو غمونه یې جړلي دي. نو او د عابد صاحب دا نظم خو به د ټولې دنیا اورېدلی او بلکې د ټولې پښتونخوا د پښتون چې د ملک د دې ملک په هر ګوټ کې دی، د دې نړۍ په هر ګوټ کې چې پښتون دی، د عابد صاحب کلام هغه ته رسېدلی او بیا دا نظم چې په داسې وخت کې هغه دا نظم دغه که چې هغه ټیم یو شاعر زما په خیال چې لکه چې څومره ستر شاعران دي یا دغه دي نو ډېر په بخښنه سره وایم خو لکه بلکل غلی شوي وو.
وخت داسې و جی خو عابد صاحب د دې پروا ونه کړه د دې خبرو پروا یې ونه کړه او داسې یو دغه یې وکړه چې په هغې باندې میډیا هم یېرېده جی چې که دا مونږ دې ټایم کې ووایو نو کېدی شي چې مونږ د یو طرف نه نشانه شو جی خو هغه ټایم حشمت سحر بیا دا زړه وکړو د هغه هم مونږ ډېره مننه کوو نو چې د عابد صاحب هغه نظم هغه ریکارډ کړ کوم یو نظم جی د په پېښور کې پرهر مه جوړوه جی چې په هغې کې داسې قسم یو دغه و چې یو درد و جی چې ما ته خو د هغې یو څو دغه یاد دي چې که یې پردي وجني د امن په نوم که د مذهب په نوم یې خپل قتلوي واه زما زړګی خو به دردېږي که نه څوک چې زما د خاورې ګل قتلوي ډېر ښه او په داسې ځای باندې ولاړ یو ربه چې خپل دشمن هم پېژندلی نه دی واه دلته لا بل د وینو جام ډکوي هغه ډک جام دی لا ګوټلی نه دی واه نو دا داسې یو ټایم و که نه چې هغه ټایم لکه میډیا هم یېرېده شاعران هم یېرېدل داسې قسم څه نه وي او ګلوکاران هم یېرېدل سندرغاړي یېرېدل خو بیا هم لکه حشمت سحر زړه وکړه او عابد صاحب په هغه سخت وخت کې لکه د پښتنو غمونه وجړله دردونه یې راټول کړه سندره یې کړه جی نو د عابد صاحب موږ ډېره شکریه ادا کوو چې د پښتنو سره عابد صاحب مینه کوي او مینه یې کړې ده جی ډیره مننه اورنګزیب یوسفزۍ صاحب ستاسو یو جهان مننه عابد صاحب ډیر اوریدونکي به داسې وي لکه د شاهر مومن صاحب په شان یا لیاقت تصور صاحب په شان یا نزار شاه منصوري صاحب په شان یا زموږ نور کم اوریدونکي چې دي چې هغوی به ستاسو د کلام په تمه وي چې موږ ته به فیلسوفان عابد صاحب خپل خوږ کلام په خپله ژبه باندې څه وخورئ نو که دا م ورته ډالۍ کړي نو ډېر خوند به وکړي او د یو غزل دی لنډ غوندې ارشاد چې زار مازیګریا ستا د ټنګ ټکوره وتی یم زار مازیګریا زار مازیګریا ستا د ټنګ ټکوره وتی یم اوس د اورېدو نه د بنګړو د شوره وتی یم ډېر ښه ډېر ښه او زړه پوښتون مې هسې سندان نه دی هسې کلک نه دی زړه پوښتون مې هسې سندان نه دی هسې کلک نه دی پته د دنیا ته چې د کم کم وروتی یم ډېر ښه بیا ووایه دا شعر جي زړه پوښتون مې هسې سندان نه دی هسې کلک نه دی پته د دنیا ته چې د کم کم وروتی یم ډېر ښه او اوس چې درکتو ته سترګې پورته کم نو پټې شي اوس چې درکتو ته سترګې پورته کم نو پټې شي دومره درمین شوم چې د زړه ته زور وروتی یم ډېر ښه او دا په اولاد وجود مې په توده ډوډۍ خرڅ کړی دی دا په اولاد وجود مې په توده ډوډۍ خرڅ کړی دی کور جوړوم بل له خو د خپله کوره وتی یم ډېر ښه او نورې په عابد پسې ساډوبې کوسې مه ګوره نورې په عابد پسې ساډوبې کوسې مه ګوره ناست یم په درګۍ کې او د ښار د شوره وتی یم ډېر ښه ډېر زبردست ډېره مننه بل غزل له سره شته جي دغه شان عابد صاحب زه هم چې یو دمه به ورته واخلو او دوی ته به د اشرف ګلزار په آواز باندې یو بل ستاسو کلام دی د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې ورکه یاره نو حقیقت چې دا به ما په کراچۍ کې هم موږ مسافري کړې دلته موږ اورېدنه ډېر خوندونه به هم ترې اخیستل او ډېر زموږ ملګري هلته هم هغوی اوس هم په کلي کې دي نو زه وایم چې دا زوړ وخت بیا را یاد کړو یو بل ته ټیک جی قدرمنو اورېدونکو زمونږ او ستاسو ملګرتیا به د فیلسوفان عابد صاحب سره پوره تر 12 بجو پورې وي نو راځئ چې واورو د اشرف ګلزار په آواز باندې د دوی یو بل ښکلی کلام د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې ورکه یاره راځئ چې د دې نه خوندونه واخلو په جمع باندې خلک ټول یریږي د اسمان د دشمنۍ نه زه خو بس یریږم د جانان د دشمنۍ نه او زه به د پیریانو ښاپیرو نه یریدمه اوس مې ویره کېږي د انسان د دشمنۍ نه او نورو دشمنو نه مې والله که سترګه سوځي نورو دشمنو نه مې والله که سترګه سوځي تنګ یم تصوره د شیطان د دشمنۍ نه قدرمنو اورېدونکو شعرونه د ښاغلي لیاقت تصور صاحب او زه یم ستاسو کوربه سید عادل خپرونه ده دلبر د ننګیالو فیلسوفان عابد صاحب څنګه چې تاسو مخکې عرض وکړو چې ما ته په دوبۍ کې د
عوامي نیشنل پارټۍ د ګوند د مشر اسفندیار خان له طرفه نقد انعام میلاو شوی نو د هغې خبره دا ده چې شاعر چونکې د یو پارټۍ یا د یو سیاسي ډلې شاعر نه وي بلکې دا د ټول قام یو اساسه وي د ټول قام یو خدمتګار وي او دوی مثال لکه څنګه چې زموږ مشران وړاندې کوي چې شاعر د قام سترګې وي نو دا د ټول قام اساسه د قدرمنو اورېدونکو هر یو وګړي له پکار دی چې د داسې شاعرانو ادیبانو څوک چې د خپلې ژبې خپل کلتور خپل ثقافت مرسته کوي او د هغې خدمت کوي نو هغوی له پکار دی چې د داسې شاعرانو ادیبانو مرسته وکړي. عابد صاحب تاسو ته مونږ د غزل ویلي او ډېر ملګري چې کوم دی هغوی ستاسو د غزل په تمه دي او ډېر راته بیا په د نورو ملګرو په ګرځېندو باندې رنګونه کوي کالونه راته کوي چې د عابد صاحب زموږ ته شاعري واوروئ. بالکل دا یو غزل دی ارشاد جي چې هم په دې هم په هغې جهان به ته یې هم په دې هم په دې هم په هغې جهان به ته یې که زړه دا و نو د زړه ارمان به ته یې. ډېر ښه ډېر ښه. او ته زما په نظر ما او ځان ته ګوره جی واه ته زما په نظر ما او ځان ته ګوره واه زه به خاورې یم پاس اسمان به ته ډېر ښه ډېر ښه. خو دا منم چې پکې ډېر خلک به اوسي دا منم منم چې پکې ډېر خلک به اوسي خو د زړه د دغه کلي خان به ته یې. ډېر ښه ډېر ښه. او لا حالات د مینې نه دي خو ګلابه لا حالات د مینې نه دي خو ګلابه که مین شومه زما جانان به ته یې. ډېر ښه ډېر زبردست. او هغه سترګې ټوقې نه کوي ناصحه هغه سترګې ټوکې نه کوي ناصحه واه که دې ولیدې زما په شان به ته یې. واه ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست. دا آخري شعر دی چې که چاپېره وطن ټول طبیب طبیب شي چې په چاپېره وطن که چاپېره وطن ټول طبیب طبیب شي د عبد د پر هر زړه درمان به ته یې. ډېر ښه بیا ووایي جي د آخري شعر. که چاپېره وطن ټول طبیب طبیب شي د عبد پر هر زړه درمان به ته یې. ډېر ښه ډېر زبردست. فیلسوفان عابد صاحب ډېر قدرمن اورېدونکي به داسې وي چې هغوی به ستاسو نه څه پوښتنه لري ستاسو د ژوند او فن په اړه باندې نو که ستاسو خوښه وي یو کال اړخته به لاړ شو. ډېر السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ خیر د جي د الله احسان. ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ حق نواز یوسفزی خبرې کوم مینې نه. حق نواز یوسفزی صاحب هرکلی درته وایو. ډېره مننه. څنګه چل دی؟ ښه یې؟ شکر الحمدلله. زموږ سره نن د ملکڼې جنسای نه فیلسوفان عابد صاحب راغله دی کورکي ته میلمه دی زموږ سره. دوی ته به څه ویل غواړئ؟ ډېره مننه ورته کوم. ډېره خوشحالۍ خبره ده چې فیلسوفان عابد صاحب صحبت ته راتګ کړی دی جی او دا مې ډېر زیات خوښ شاعر دی جی او په پښتو مین دی او بل کام پرست دی که نه جی نو الله دې ولې صحت ورکړي امین. او زه ډېر زیات فخر کوم چې مدې سره ملاقات ته ملاقات کوو ملاقات تاسو خپله پته چې جی نو الله دې ولې صحت ورکړي امین. او زه ډېر د څنګه په صحابه مین دي نو صحابه خلک په دی مین دي. ډېره مننه جی ډېره مننه ډېره مننه. خیر د جي د الله احسان دی شکر دی. ډېره مننه. زموږ سره و جي اکنواز یوسفزی صاحب د مینۍ نه تاسو ته سلامونه رالیږلي وو او ستاسو دپاره دعا مو وکړه چې الله تعالی تاسو له صحت درکړي. ډېره مننه. الله دې دیم آباد. السلام علیکم. السلام علیکم. فیلسوفان عابد صاحب د بعضې مینهوالو کال سوي د لیونو خوب وي د راتلو سره بیا تښتېدلی وي. السلام علیکم. جی رور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ بس دم د لیوانو هغه خوب ورو دی. قدرمن اورېدونکو 03-1-2-2-1-4 باندې که تاسو د فیلسوفان عابد صاحب نه څه پوښتنه کول غواړئ نو موږ تاسو ته سترګې په لار یو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور جانه د خپل ریډیو اواز دې لږ په مزه که. ډېره زیاته مننه ستاسو د کال کولو یو جهان مننه او د خپل ریډیو اواز په د مزه کولو په ځای باندې عابد صاحب د خپل موبایل اواز بند کو. وختي چې راتلم جي په لاره باندې نو څه ملګري را سره میلاو شو هغوی تاسو ته سلامونه وي. واجد علي اویس لیاقت او ارشد اقبال لاله زموږ سره ډېر ښه کمپیر دی. طاهر زمان صاحب تاسو ته سلامونه وي
او تاسو ته هرکلی ویلې ثوابۍ ته په راتګ او خپل ریډیو دلبر ثوابۍ اف ام 94 د کورکي ته په راتلو باندې تاسو ته هرکلی ویلې سلامونه ډېره مننه زما د اړخ هم ډېره مینه او ډېر سلامونه. ډېره مننه جي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. روزجان څنګه یې؟ وعلیکم السلام. خیر دی. خورجانې څوک او د کوم ځای نه؟ زه سادیه خبرې کوم د ټانکه وایم. هرکلی درته وایو خورکۍ. ډېره ډېره مننه. زه د خپل دروند خوب مېلمه ته د خپلې خاورې په راتګ ډېر د زړه نه هرکلی وایم. ډېره مننه، ډېره مهرباني. الله هم خوشحاله او آباد او جانم د مېلمه ته د زړه د تل نه دعاګانې کوم او خاص کر په مونځ کې نفلونه به ولو کوم چې خدای له روغ صحت ورکړي، خدای د خپل نیکو مقصدو کې کامیاب کړي. او ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره چې دومره دی لکه زموږ د صحابه خاوره باندې راتګ وکړو، دومره زموږ د صحابه سره مینه ده. نو زموږ د خویندو غونډه کې داسې وروڼو سره موږ وایو چې موږ خپل ځان قربان کړی داسې وروڼو نه چې لکه زموږ په صحابه دومره مین دي که نه. او ډېر زیات خوشحاله شم او زه د دې ډېره ډېره شکریه ادا کوم. او دا سوال مې ته چې هغه د مور نظم زموږ ته خامخا ووایي. ټیک شو. خورکۍ همدکه زما هم ارمان و چې دغه د مور نظم چې کوم دی هغه موږ ته ووایي، نو انشاءالله اورو به یې که خیري. او زموږ د دغه امید او توکل ده چې خامخا دا زما لکه تاسو ته ریکویسټ چې دا موږ ته ووایي. ټیک شو. نور څه پوښتنه به ترې لرئ سادیه خورکۍ؟ بس روجانې بس دغه په دغه ډېر خوشحاله چې دی زموږ د صحابه سره دومره مینه ساتي او په دې خاوره یې راتګ وکړو او خدای له روغ صحت ورکړي. زه به له خاص کر دعا غواړم، نفلونه به له کوم چې خدای له روغ صحت ورکړي، خدای دې ستاسو او دی په نیکو مقصدو کې کامیاب کړي. بس زما دغه دعا ده. امین. بس دې ورته دغه دعا کوم او په دغه نظم مې خامخا دا توقع ده. نور څه غزلې نظمونه چې څه دغه یې بس هغه دې ووایي راته. ډېره مننه، ډېره مننه سادي خورکۍ. یو جهان مننه سادي خورکۍ. تاسو دواګانې هم وکړې او دا یې واده هم وکړه چې تاسو دپاره به نفلونه کوم او دواګانې به کوم په هر مونځ کې. نو هغې یو غوښتنه هم تاسو نه وکړه چې موږ ته به د مور نظم په خپل اواز باندې وایي. زه به هغه واورم چې تر کومې راته یاد دی او جي راځي راله کتاب کې چاپ شوی. ما سره خو دې شاعرۍ کې شته نه او د هغې د دې مینې ډېر د حد نه زیات شکر ګزار یم او د ثوابۍ د خاورې لکه ما په سر کې مو په دې خبرو زه ستړی کېږم نه ده او نه څه دغه دپاره کوم او خو دا زما د زړه هغه جذبې دي. د دې خاورې هره خور زما خور ده او هر رور یې زما رور دی. بلکل. نو مشران یې زما مشران دي او الله دې دوی هم ښاد او آباد او خوشحاله لري. امین. دی تاسو تر کومه پورې د مور خط یاد دی هغه به تاسو وایي، نور موږ سره کفایت شاه باچا شته هغوی به یې وړاندې کړي. هغه شروع داسې ده چې زما د سترګو نه پناه ګلابه، زما په زړه کې په خندا ګلابه، د لرې لرې سلامونه واخله، د دعاګانو انبارونه واخله، په امان اوسې د تودو بادونو، هر یو قدم د شپسرو ګلونو، نیستی ظالمې په کم لور وړې، زما د خوانه یې په زور وړې، که لوږه نه وې مجبوري مو نه وې، ګرانه که ډېره غریبي مو نه وې، زه به په زړه پرهر ولې وې، ته به د کور نه مسافر ولې وې، چې لږ ناوخته به د شپې راتلې، ماله به څومره وسوسې راتلې، چې کور به نه وې زړه به ورانو زما، ورته کتل دغه ګزرانو زما، اوس مې ونه لیدې وختونه وشو، وختونه څه چې ډېر کلونه وشو، هغسې اوس هم پام ته داره یمه، لارې ته ګورم ناقراره یمه، د ور په ګړپ پسې په شا ګورمه، غولي ته منډه کمه تا ګورمه، چې دا وهمونه را سره شي ګله، چې دا وسوسې چې مې په زړه شي ګله، بیا مې له ستوني نوړی نه تېرېږي، زما خو دغه ډوډۍ نه تېرېږي، چې ستا چاچی پې پولی کېږي ګرانه، زما به څرنګې تېرېږي ګرانه، زما ګلابه په سپرلو مینه، په اخترونو او میلو مینه، چې د سپرلو نه به خبرېږي که نه، په اخترونو به پوهېږي که نه، لکه زما دې په زار زار پاسوي، که نه سحر دې څوک په قار پاسوي، په خاورو څښا به دې لمنې ساتې، جامې به پاکي که خیرنې ساتې. اخري به درته ووایم چې
نظر څوک ماتوي او که نه؟ د سپېلنو لوګي به وي او که نه، په تا نظر څوک ماتوي او که نه، لکه زما دې په زار زار پاسوي که نه سحر دې څوک په قار پاسوي. زړګی مې وار نه کوي دا ولیکه، ما ته په خط کې خامخا ولیکه. ډېر ښه. زمونږ وطن د بلاګانو وطن، زمونږ وطن د ښامارانو وطن، ګنې په دې وطن کې څه نشته دی، ګټه د سمې که د غره نشته دی، په کور د غم ژوندون زما برخه ده، مسافري زړه چاو د ستا برخه ده. خط بس کومه اجازه تخلمه، په دې دعا درنه رخصت اخلمه، خدای دې نیستي چرته په بند ګیره کي، خدای دې په دې وطن ډوډۍ ډېره کي، زما بچیه چې خپل کور له راشي، پښتون وطن ته خپلې مور له راشي. ډېر ښه، ډېر زبردست. او اوس که مو خوښه وي فیلسوفان عابد صاحب، نو د کفایت شاه باچا په آواز باندې به هم ټیک ته، ځکه چې ما ګډ وډو وی نو بس هغوی به ورته ترتیب برابر کړي. قدرمنو اورېدونکو راځئ چې هم دغه نظم د کفایت شاه باچا په ښکلي اواز او خوږ اواز او زړه راښکونکي اواز باندې هم دا نظم واورو. قدرمنو اورېدونکو د مې اړخ ته به ځو، خو زړه مې وایي چې ستاسو کالونه پکې هم شامل کړو، ځکه چې ستاسو مینې ډېرې په ګڼ شمېر کې را روانې دي او د هغې زموږ سره دا احساس ته چې اوس به ستاسو کالونه پکې شامل کړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سید عادل صاحب څنګه دی؟ شکر الحمدلله. خیر دی چې خپله پېژنګلو که مو را سره وکړو نو موږ به هم خوشحاله شو او زموږ د اورېدونکي به هم خوشحاله شي. زه جي سجاد استاد خبرې کوم د زیدي کلي. سجاد استاد هرکلی درته وایو. مهرباني دې الله خوشحاله کړه. تاسو ښه یې؟ خیر دی چې د الله احسان دی. سبحان عادل صاحب ته په خیرحالۍ خصوصي د خپل طرف نه د ټولې ثوابه خلکو لپاره ډېره مننه، ډېره مهرباني. الله دې دوی له صحت ورکړي سره ستاسو. امین. او دوی خو دې وخت ډېر ښه شاعران دي او پروګرام ستاسو زه اورم مستقل جی. او دغه سجل لکه د دوی په شان ځلنده ستوري راولئ، خو خلک قابلان زموږ رهنمایونکي جی. او بل جي شاعر چې دی نو دا خو د قوم اساسه ده جی. او دوی سره قوم ډېر خوشحاله جی. او دوی چې کومه خلکو رهنمایي او کومه اصلاح کوي هغه په ډېرو خوږو خبرو کې هغه عامو خبرو نه شعرونه جوړ کړي او هغې سره خلک ډېره مزه ترې وایي. جی. نو بس دی خو دا دوره چې د لرې نه راغلي دي یقینا زمونږ په دور اړه کېږو چې یاره اوس ولې په دا مالداره دي ثوابه ته جی. او دی مولي ورسره کېناستو جی. ستاسو مجبوره دي زمونږ مجبوره دي په هغه وجه باندې درلل خو مشکله دي. جی. خو بهرحال دوی سره د ثوابه د خلکو یقینا ډېره مینه ده. جی. الله دې له صحت ورکړي. امین. او زما له طرفه تاسو ټول ټیم ته او دوی ته ډېر سلامونه او دعاګانې. ډېره مننه. او سجاد صاحب څه پوښتنه به دې کول غواړئ د دوی د ژوند او پن په اړه باندې؟ سجاد صاحب جی جی څه پوښتنه مو په زړه باندې شته؟ نو پوښتنه جی زما خو جی جی دی چې لکه شاعر چې دی د عامو خلکو چې کومه رهنمایي کوي نو دا عام خلک جي دی د شاعرانو له هغه د دوی چې کوم حق دی او د دوی چې کوم مقام دی نو هغه له نه ورکوي. جی. نو ځان چې دې په هکله دی څه وایي ځکه چې دوی چې کوم شعرونه جوړ کړي دی چې کوم هغه د خلکو دردونه راټول کړي او هغې نه یې خوندور شعرونه جوړ کړي. جی. هغه جي یقینا لکه دوی ډېره خواري کړي او زما خپله شاعري کړې ده او شاعر دا هغه د زړه او د بدن هغه وینه سوځوي او شعرونه دې جوړوي. جی. نو ځان چې دوی په دې حواله باندې د قوم ته څه وایي عوامو ته چې خلک دې نه فایده واخلي. جی. یو زما یو اصف ملګری دی زیدي د تاسو جماعت ته ډېر دعا سلامونه زما لپاره. ډېره مننه جی، ډېره مننه. ستاسو سلامونه سره د زمونږ تر میلمه ښاغلي فیلسوفان عابد صاحب نه واخلئ تر ستاسو دغه ملګری چې کوم دی اسده پورې ټولو ته نیغ په نیغه ورسېدل. یو جهان مننه ستاسو سجاد صاحب زموږ سره په دې خپرونه کې د ګډون کولو. السلام علیکم. زما په مخ ته بېوسۍ ښکله او چې نه دي اکثر هغه چاله ورشه چې څوک هم نه لري. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ ثناء الله ټیلر د جي د کلاوټ نه. هرکلی درته وایو. او فیلسوفان عابد صاحب لرې څه ډالۍ راوړې ده؟ فیلسوفان عابد صاحب له مې دا ډالۍ راوړې چې د تړومبنۍ په خیرالې وه او ستاسې پروګرام کې او ډېر لرې نه راغلی دی. الله پاک دې د
هر قدم ثناء الله صاحب زما پروګرام کې خپل پروګرام کې بس جی خپل پروګرام کې ستا پروګرام کې جی ډېره مننه جی او په دې خان عابد صاحب نه جی زموږ دا پوښتنه ده جی چې جی ته د ثوابۍ سره دوره مینه د څه دغه طرف نه دغه شوې ده جی لکه مینه سیوا شوې ده او جی نو دا دې مونږ ته ووایي نو جی عابد صاحب دوی پوښتنه وکړه چې ستاسو ثوابۍ سره دومره مینه ولې پیدا شوې ده ډېره مننه وختي مونږ ملګري ناسو په دې باندې خبره وکړه جی هغې دې ته خو ما دا خبره ونه کړه خو کله چې زما لومبنې داسې یو غزل نیم راغی نو هم یو دوه ماشومان زما لیدو دپاره درګۍ ته راغلي وو او هغه د ثوابۍ وو جی او مونږ لیدلی دي چې ساحل صاحب له چې کومو خلکو زیاته مینه ورکړې درناوی ورکړې هلته ول راغلي دي نو هغې کې اکثریت د ثوابۍ د خلکو دی زما که بهر په مسافرۍ کې ژوند تیر کو نو هم زه ثوابۍ خلکو ډېر نازولې او ډېر نیازبین ساتلی یم جی د دې په شا بله خبرې دي هغوی ساحل صاحب له ولې ډېر راتلل او زما سره یې ولې مینه لرله جی په د خپله ژبه مین دي په خپل قام مین دي په خپل کلتور مین دي په خپله اجره او په خپل جومات مین دي جی زه دا نه وایم چې ګینې د نورې پښتونخوا خلک نه دي خو د ثوابۍ خلک په فرق دغه مینه په هغې کې زیاته ده جی نو چې څوک په پښتو مین وي په هغه باندې مونږ مین یو جی او زه به دا خپلو قدرمنو اورېدونکو ته دا هم وایم چې هغه دوو ملګرو خبره تاسو وکړه چې د ثوابۍ نه یو دوه ملګري زما لیدو له راغلي نو په دغه کسانو کې مونږ هم شامل یو په ذهن او په زړه کې مې دیره د یو سړی روان لکه د سوري را سره د یو سړی ملګري رانه ټول د ډوبېدو له یارې لاړل ولاړ راته تنها په کناره د یو سړی او په چا پسې خالده د ړندو په شانې ګرځي په چا پسې خالده د ړندو په شانې ګرځي ستا سترګو ته خو لمر غوندې ښکاره د یو سړی قدرمن اورېدونکو شعرونه د ښاغلي خالد اسرت صاحب او زه یم ستاسو کوربه سید عادل او دلبر د رنګیالو خپرونې ته او په دې کې نن زموږ سره د خیبر پښتونخوا منلی شوی شاعر د هر پښتون د زړه اواز ښاغلی فضل صوبان عابد صاحب زموږ سره میلمه دی فضل صوبان عابد صاحب زه وایم چې یو غزل خپلو مینوالو ته ډالۍ کړي د هغې نه پس ډېر مینوال زموږ سره د ګرځنده په لار باندې راځي او هغوی به ستاسو نه پوښتنې هم لري او ستاسو نه به غوښتنه هم کوي او ستاسو سره چې کوم د مینه ده د هغوی د هغې اظهار به هم تاسو سره د ګرځنده په لار باندې کوي دا غزل وایم هغې نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې زما د زړه ستا د جمال خبرې زما د زړه ستا د جمال خبرې هر چا ته ښکاري د خپل خیال خبرې ډېر ښه د چا په زړه کې ځان له ځای جوړول د چا په زړه کې ځان له ځای جوړول عابد دا نه دي د سوال خبرې ډېر ښه او دا یو غزل دی چې ارشاد وختونه به بېمینې تېرېدو ته نه پرېږدو دا خوږ ژوندون به دواړه ترخېدو ته نه پرېږدو ډېر ښه او حالات که په مونږ هر څومره هم سر وچورلوي حالات که په مونږ هر څومره هم سر وچورلوي خو یو بل به جانانه غورځېدو ته نه پرېږدو ډېر ښه او دنیا د مینې ډکه او دنیا د ښایست ډکه دنیا د مینې ډکه او دنیا د ښایست ډکه خو سترګې په بل چا خوږېدو ته نه پرېږدو ډېر زبردست او د خلکو به څه وایو هېڅوک نه پرېږدي یو ځای د خلکو به څه وایو هېڅوک نه پرېږدي یو ځای د یو بل نه به یو بل بیلېدو ته نه پرېږدو ډېر زبردست او په خپله به ورانېږو او په خپله به جوړېږو خبره به جانانه د چا خولو ته نه پرېږدو ډېر ښه بیا ووایي دا شعر جي په خپله به ورانېږو او په خپله به جوړېږو خبره به جانانه د چا خولو ته نه پرېږدو ډېر ښه او عابد لاس په لاس په ځو د مینې په دې لاره عابد لاس په لاس په ځو د مینې په دې لاره په
په ځان پورې به خلک خندېدو ته نه پرېږدو. خندېدو ته نه پرېږدو. ډېر ښه، ډېر زبردست. عابد صاحب که خوښه مو وي او کال اړخ ته به لاړ شو. ډېر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعیده لخیری. شکر الحمدلله خیر دی. خپل راته ووایه. بس الحمدلله ثم الحمدلله. تاسو ښه؟ شکر الحمدلله. خپل پیژنګلو را سره وکړئ جی. انصر علي راګای نه خبرې کوم. انصر علي صاحب هرکلی درته وایو جی. مننه جی، شکریہ جی. عابد صاحب له مو څه ډالۍ راوړې ده؟ مېلمه ته هرکلی وایو جی. ډېره مننه، ډېره مهرباني. او بیا تېنه تپوس کوو چې یاره زمونږ دا ثوابی پورې دا غزل چې جوړ کړی دی که نه، کم یو؟ دا لیوني موسم تیاره لیوني کلي ته راشه. نو مونږ ته د غزل پوښتنه کوو چې یاره دا غزل کې دوی د خپل کلي یا د خپلې علاقې هغه اخره شاعر وکړي که نه، جی. کوم ځای هغه ځای د نو دوی خو هغه پکې نه دی ورکړی. جی. او بله خبر دا ده چې لکه ملکن درته ګلونه غوړوي کلي ته راشه. جی. او بل لکه دوی له د صحابه دا ادریس دا چې دغه په دغه دا دوی له چا ورکړه؟ کوم یو؟ څه شی جي؟ دا هر یو لکه ډاګی کلی، مانیری کلی، یا روسین داسې وغیره غزل چې ټول راغلي تاسو به اورېدلی که نه؟ جی جی. نو موږ ځنه دغه پوښتنه کوو چې ډېر د خپلې علاقې هم یو غزل دی 2014 کې جوړ کړي. جی. او موږ به د دې په تمه باندې یو. جی. او زموږ د راګی یو په بهرحال صفدر تنها جی هغه به انشاءالله تاسو سره موږ رابطه کوو، هغه به تاسو وکړئ زموږ په فرمایش باندې. جی. او هغه نه به هم تپوس پوښتنې کوو. جی بالکل په سر سترګو. او موږ به د عابد صاحب ته هرکلی وایو چې زموږ د خاورې ته راغلی دی، د هغه یو جهل مننه. جی. او الله دې حد او باد ساتي، زموږ مېلمه دی. جی. خو موږ به دا وایو چې موږ له به یو غزل 2014 ذل مردان ذل 400 دا به پکې راولي او خامخا به موږ په دې په تمه یو. دا به موږ سره وعده الله وکړي د عابد صاحب ان شاء الله. بالکل په سر سترګو. ډیره ډیره مننه ستاسو د کال کولو، زموږ سره د ګرځنده په لار باندې په دې خپرونه کې د ګډون کولو یو جهان مننه. فیلسوفان عابد صاحب د وخت کمی دی او زه وایم چې د خپلو مینهوالو کالونه پکې شامل کړو، ځکه چې هغوی ستاسو نه ډېر امیدونه لري، ستاسو نه ډېرې پوښتنې به لري، نو زړه مې وایي چې دا پکې هم شامل کړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور جان خپله پیژنګلو را سره وکړه. بس ګلزردین نوم د څنګه د خیر؟ شکر الحمدلله خیر دی. د ټاکلې نمبرینګ کړی بس یا جی د سلوا ملوا. جی ډیره ډیره مننه جی، یو جهان مننه ستاسو د کال کولو، زموږ سره په دې خپرونه کې د ګډون کولو یو جهان مننه. 03110219 یعنی 0311 022 1794. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بعضې اورېدونکي فیلسوفان عابد صاحب خفه دي او چې کال یې میلاو شي بیا خبرې هم نه کوي او د لیوانو هغه خوب ته جوړ شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. څنګه الله؟ شکر الحمدلله خیر دی. روجانه خپل نوم او د کلي نوم راته ووایه. زه ټوټه لاهور نه خبرې کوم. کفایت الله. څوک جي د وړوکي لاهور نه؟ کفایت الله. کفایت الله. هرکلی درته وایو خپله خپرونه دلبر د رنګیالو کې. زه د خپل طرف نه ځي خپل د ټوټه لاهور د خلکو طرف نه فیلسوف خان عابد صاحب ته هرکلی وایم. جی ډېره مننه چې صحابه ته تاسو ته دلته کې تشریف وکړئ. ډېره مننه. الله پاک دې غله صحت ورکړي. امین. او زه خو خپل طرفه دا دعا کوم چې خدای پاک دې زموږ سیمې ته دا د شاعران ډېر شاعران ورکړي، هم چې عابد صاحب جی شاعري زموږ اورو. زه خو حقیقت چې ډېر نه پوهېږم، خو لکه عابد صاحب چې کومه شاعري کړې ده نو زه خو ډېر د خپل زړه د کومې نه هغه ته هرکلی وایم او مبارکباد ورته ورکوم چې داسې شاعران دې الله پاک دې سیمې ته نور ورکړي. امین. او کفایت صاحب پوښتنه مو څه ده د دوی نه؟ صاحب
صاحب ما خو پښتنه دا کولې اول خو دا وایم چې عابد صاحب کله خبرې کولې نو ما خو دا د صحابه دی جی دا خو ما محسوس کړی نه چې دا د ملکان دی دا خو وروسته ما بیا واورېدل چې دا د ملکان دی جی زه خو وایم چې عابد صاحب د صحابه دی د ملکان نه د صحابه دی نو عابد صاحب خپل عمر تیر کړی دی نو یا په دوبۍ کې تیر کړی دی یا په صحابه کې تیر کړی دی او زما په خیال چې دوی هر دویمه شپه او دریمه شپه او دریمه ورځ چې دی هغه په صحابه کې وي جی نو بس دې غوښتنه هم په بار باندې هم په سعودي کې هم پنځه کاله بعد اوس راغلی ښه جي ښه زه مطلب د ځای په هم 90 پروګرام نو چې وګورم نو ډېر زبردست پروګرامونه نن مې کتاب وکړې نو ډېر زیات خوښ شو ډېره مننه ډېره زیاته مننه زموږ سره په دې خپرونه کې د ګډون کولو او عابد صاحب سره د خوږو خبرو او د دعاګانو کولو یو جهان مننه 03110221 یعنې 0311 0221794 باندې ګورو زموږ سره بل مرګره څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی اسحاق خبر کوم شاه منصور نه څوک جی اسحاق خبر کوم شاه منصور نه اسحاق صاحب هر کله درته وایو ډېر مننه جی زه حضرت خان ابي صاحب ته په خیر علي وم صحابه ته پراتلو باندې سنتم ډېر مننه صرف مې دې لپاره کوم چې دې سره خبرې نیمو کو په کې دې لپاره کوم سترګې په لار ولته جی او زه په حضرت خان ابي صاحب ته دا وم چې د کله رضان د سپیلنو غونټو دې کوم بیا به د احسان هم دراتلو باندې پاتې شي ډېر مننه او زه درته یو ټپک کوم چې د شاه منصور په مېرو راغلم ستا د یارې شال ګجوخان بابا له وړم ډېر مننه ډېر زبردست ډېره مننه چې زموږ سره د ګډون کولو یو جهان مننه فریسوان عابد صاحب زړه مې وایي چې یو بل کلام ستاسو نه واورو ځکه چې موږ خو په خپله باندې کتابونو کې لوستي دي ستاسو شاعري خو هغې سره زموږ تنده لا ماته نه ده جي دا یو غزل دی چې موږ د یو بل نه جدا شپې کړي دي موږ د یو بل نه جدا شپې کړي دي خو موږ شریکې شوګیرې کړي دي ډېر ښه او مینه د هر چا سره داسې کوي مینه د هر چا سره داسې کوي که نه په ما یې دا کانې کړي دي ډېر ښه او د کمزورۍ مې ورته ښه پته ده د کمزورۍ مې ورته ښه پته ده ځکه یې بیا تورې جامې کړي دي ډېر ښه ډېر زبردست بیا ووایه دا شعر د کمزورۍ مې ورته ښه پته ده ځکه یې بیا تورې جامې کړي دي ډېر ښه او هغوی ټول عمر په ژړا تېروي هغوی ټول عمر په ژړا تېروي چا چې په مینه کې نخرې کړي ډېر ښه او زه په رښتیا در باندې ځان وجنمه زه په رښتیا در باندې ځان وجنمه تا راته تل انې بانې کړي واه ډېر ښه ډېر زبردست او ما ته دعا مه کوې نه قبلیږي ما ته دعا مه کوې نه قبلیږي خو د اورېدونکو ته وایم چې کوې راته دعا ما ته دعا مه کوې نه قبلیږي ما ته مې خپل جانان خیرې کړي دي ډېر ښه بیا ووایه دا شعر جي ما ته دعا مه کوې نه قبلیږي ما ته مې خپل جانان خیرې کړي دي او سترګې دې دومره بې ګناه مه ګڼه تل یې زما په زړه حملې کړي دي ډېر ښه او زما مین زړه چې لمبې کړي دي تا یې د لرې تماشې کړي دي ډېر زبردست عابده ستا مینه پې نه ماتېږي عابده ستا مینه پې نه ماتېږي ګیني نو ډېرو ستا پېښې کړي دي ډېر ښه عابده ستا مینه پې نه ماتېږي ګیني نو ډېرو ستا پېښې کړي دي السلام علیکم وعلیکم السلام جی رور جان خپله پېژنګلو را سره وکړه خپل د کلي نوم خپل نوم راته وښیه جي مراد یوسفزی خبرې کوم جي د مرغوز نه مراد یوسفزی صاحب د زلمي لیکوال ثوابین نایب صدر جی بالکل تاسو څنګه حیثیت ښه دی شکر الحمدلله خیریت تاسو ښه الله فضل دی جی عابد صاحب له مو څه ډالۍ راوړې ده پولیس خان صاحب عابد صاحب ته خو لومبۍ زه صحابۍ ته په راتلو په دویم ځل په راتلو ډېر زر بیا هم راغې خیر علي ورته واما جی د دی د پښتو ژبې پښتنو سره د دې کچې مینې پته خو ما ته په هغه ورځو لګېده کله چې مونږ د سپرلي مشاعره کړې وه په مرغوز کې دی راغلي مونږ کلي ته مرغوز ته راغلي وو مونږ سره ډېره زیاته ناسته کړې وه بلکې د اخره وخته پورې ناست وو نو ما ته پته ولګېد چې عابد صاحب پښتو او پښتنو سره دومره زیاته مینه کوي چې شاید چې بل څوک یې نشي کولی نن که زه دا ووایم چې زمونږ صحابۍ ته پوره پوهنتون راغلی دی
نو دا خبره به زما بې ځایه نه وي. بالکل جی عبید صاحب ته ډېره مننه کوم دی ته. او هلو جی ستاسو غږ راځي جی. عبید صاحب سره مې دوه خبرې کولې. جی عبید صاحب تاسو خو ثوابۍ دلته ډېر زیات مثلي راغلي او زه راځئ به په دې ناروغه وجود زه ستاسو بیا ځل شکریا ادا کوم. الله تعالی دله ژوند او عمر درکړه او خپل نوې کلام راته ووینو. ډېره مننه وي. امین. سره ستاسو دی خدای پاک سره د ټولو پښتنو د ټولو مسلمانانو ډېر ژوند راکړي او روغ صحت. امین. یو غزل درته وایم چې یو درد چې مې د زړه د سر نه ګیر چاپېره کېږي. یو درد چې مې د زړه د سر نه ګیر چاپېره کېږي، شکمن دې په یارۍ شوم اول خوږو اوس ترخېږي. واه ډېر ښه. او هغې وې څه پاګلې څومره زر رانه خفه شي. واه. هغې وې څه پاګلې څومره زر رانه خفه شي، ما وې چې څوک مین وي خامخا مرورېږي. واه 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 ډېر ښه. بیا ووایه دا شعر جي. هغې وې څه پاګلې څومره زر رانه خفه شي، ما وې چې څوک مین وي خامخا مرورېږي. واه ډېر ښه ډېر ښه. او منم چې یو بل نه وینو خو بیا هم یارانه ده. منم چې یو بل نه وینو خو بیا هم یارانه ده. واه. یاري خو د قبرونو سره هم پاللې کېږي. واه ډېر ښه ډېر ښه جي. بیا ووایه دا شعر جي. منم چې یو بل نه وینو خو بیا هم یارانه ده، یاري خو د قبرونو سره هم پاللې کېږي. ډېر ښه. او جانانه ستا یاري پرېښول زما د وسه نه ده. جانانه ستا یاري پرېښول زما د وسه نه ده، خبره مې د زړه ده لیونی دې نه سمیږي. واه ډېر ښه. او تصویر رانه واپس واخله کتلې ورته نشم. تصویر رانه واپس واخله کتلې ورته نشم، چې سترګو ته دې ګورمه مین زړه مې درزېږي. واه ډېر ښه ډېر ښه. او په تورو بخملي جامو کې ستا دا پښتون حسن، په تورو بخملي جامو کې ستا دا پښتون حسن، بس سم لکه په توره شپه رنګونه راورېږي. ډېر ښه ډېر زبردست. او چې نور ورپسې وانخلې قدم دغه پوره وه، چې نور ورپسې وانخلې قدم دغه پوره وه، پخپله به رازغلي که عبید ورته یادېږي. ډېر ښه ډېر ښه. عبید صاحب دغه شعر راته بیا ووایي. هغې وې څه پاګلې څومره زر رانه خفه شي، ما وې چې څوک مین وي خامخا مرورېږي. ډېر ښه ډېر زبردست. عبید صاحب د نارینه سندرغاړو سره سره ستاسو ډېر کلامونه چې کوم دی هغه زمونږ زنانه هنرمندانو هم ویلي دي. نو که خوښ هم وي نو د نازي اقبال په اواز باندې به ستاسو یو غزل واورو. او ټول اوریدونکي به ترې خوندونه هم والي. قدرمن اوریدونکو راځئ چې د نازي اقبال په اواز باندې د فیضسبحان عبید صاحب د خوږ کلام واورو چې تقریبا د هر پښتون ته به یاد وي او دا به ځان سره خامخا وایي چې آخر زړه دی که نه. که دې د سمې که د غره ښکلې دي، ټوله دنیا کې پښتانه ښکلې دي، او یاره رښتیا را باندې سله وایي، د پسرلي ستا نه په څه ښکلې دي، ټوله دنیا کې پښتانه ښکلې دي. قدرمن اورېدونکو شعرونه د عزیز مانیروال صاحب او زه یم ستاسو کوربه سید عادل. خپرونه د دلبر د ننګیالو. عبید صاحب کال به واخلو چې دې مینوال په زړه باندې څه دي ستاسو لپاره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید صاحب څنګه حال دی؟ شکر الحمدلله خیر دی جي. خپله راته وایه. الحمدلله ډاکټر حسن خبرې کوم د غازي نه. ډاکټر عرفان صاحب هرکلی درته وایو جي. عدنان جي. عدنان صاحب هرکلی درته وایو جي. بخښنه غواړم مننه جی. یاره عبید صاحب ته خو ټول نه پهله زه السلام علیکم وایم. وعلیکم السلام. او بیا تاسو ته زه د زړه د تل نه جی مبارکبادي راکوم چې دومره مصروف ټایم کې نه تاسو د پښتو د ادب دومره خدمت کوئ او په ناروغه وجود. او دا په دې لپاره زه ستاسو ډېر مشکور یم. ډېره مننه جي. او دا یو څو شعرونه به زه دوی ته وړاندې کوم. ارشاد. خل دی رنگونو سلسلو کې بوي، دا د ګلابو خوشبو کې بوي. واه ډېر ښه. خپله ګل او خوشبو د اشنا لکه د زړونو باغچو کې بوي. واه
پرېږده د زړه خبرې ته مه کوه کله نغمو کله صدمو کې به وي وخت به په دغه لوري بیا راشي دا شنه ګوتې زما ویښتو کې به وي تل د رنګونو سلسلو کې به وي. ډېره مننه جي، ډېره مننه. زمونږ سره جي ډاکټر عدنان صاحب تاسو سلامونه وایي، هرکلی درته وي. او ګورو به چې د بل اورېدونکي مینوال په زړه باندې ستاسو دپاره څه ډالۍ ده څه دله راوړي دي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی رور جان خپله پیژنګلو که دې را سره وکړن ډېر به خوشحاله شو. زه جی عنایت الله خبرې کوم جلسه کلینه. عنایت الله صاحب د جلسه کلینه هرکلی درته وایو جی. ښه جی زمونږ عابد صاحب ته په خیرالۍ وایو صحابیاتو جی. ډېره مننه غلام خدا و آباد لره. څنګه عابد صاحب خیر یې؟ خیر دی جی بالکل ټیک ټاک خدایم ښه لره. مونږ اورېدلي جي دوبۍ کې دوبۍ ولې یو مرغه راغلی و جی نو هغوی چې دا غزل د هلته کې جوړ کړی دی. کم یو غزل جي؟ دا دغه راشدي دا لیوني کور تراشه که څنګه جي ما نه اوس شو لیوني موسم له یاره لیوني که دي تراشه. او جي دا مالته چا جوړ کړو؟ څنګه جی دی وایي چې تاسو ما اورېدلي چې تاسو دا غزل چې کوم دی دا کلام چې کوم دی دا تاسو په دوبۍ کې لیکلی دی؟ او دوبۍ کې مې لیکلی و جی عنایت الله صاحب. او چې موږ د پښتانه ویلي وایي دا خپل غزل دی دا موږ اورېدو په جي کې لیکلي. جی نور څه په زړه باندې څه غوښتنه یا پوښتنه شته؟ د دوی جي څو کتابونه وي؟ یو نوم یې څه دی؟ لیونی موسم. ښه جي ښه پېښور یا مردان کې ملاویږي؟ بالکل جی سویم ایډیشن مې جي چاپ شوی دی هغې باقي څلورم ایډیشن ختم شو اوس بیا چاپ کوم بیا به ملاویږي انشاءالله. جی نور څه په زړه باندې مو څه ارمان شته؟ نه جي موږ دا شاعران خو نه دي خو بس دا مو خوښه ده جي. ډېره مننه. ته به هم د ورځ په قیامت د شاعرانو په سب کې پاسې ځکه چې ستاسو شاعرانو سره مینه ده او چا چې چا سره مینه ده هغه ډلې سره به ورځ په قیامت پاسې او الله تعالی د شاعرانو ډلې سره ورځ په قیامت پاسوه ځکه چې دا ډېر بې ضرره قوم دی او بې ضرره خلک دی دوی خپلې ژبې خپل ادب او خپل کلتور سره مینه ساتي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور مې څوک دی او د کم ځای نه دی؟ اکبر همدرد خبرې کوم د توتالۍ ګلیر نه. کم ځای نه جي؟ توتالۍ ګلیر نه جي. او نوم هم څه واغسته جي؟ بختي اکبر همدرد. هرکلی درته وایو بختي اکبر صاحب. حاجي موږ به یوسف خان عابد صاحب د خپل طرف نه السلام علیکم وایو. وعلیکم السلام. او جي ډېره مننه کوم چې د صحابه سیمې ته زموږ دپاره داسې راتګ وکړي جي. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه جي. او زه به د خپل طرف نه ډېره یو خپل وړوکی شانه غزل وړاندې کړم چې د اخلاقو د دایرې دننه وي. ښه انشاءالله جي. ارشاد وایي سوزو رقیبان سوزومه نن چې په لارو کې جانان ګرځومه وي دا خوشحالي او دا مستي چې ویني دا مې د ټول عمر ارمان ریجومه او دا چې په سترګو کې مې اوښکې ښکاري غم په یوازې د هجران تېرومه ډېر ښه او چې شومه شک د مینې قدر کومه سوزانه د مینې قدردان جوړومه ډېر ښه د شپې ناست یم توره شپه کې اشنا ستا د زلفانو باران جوړومه ډېر ښه وایي خوشحالي کې دومره مه کوه رقیبه خوشحالي نصیب مه شه خو زه همدرد یم مجبوره چې د ګل په شان جانان ډېر ښه ډېر زبردست ستاسو ډېر زما په اورېدو مې کې بول چې لومبی کالو ډېره مننه. وړومبنی کال د دې همدرد صاحب خو اخرنی کې به نه او زمونږ سره به دغه شان د ګرځنده په لار باندې زمونږ سره به خپلې اړیکې جاري ساتي. که درمنو اورېدونکو موږ ستاسو دپاره راځو د شپې تر ناوخته پورې د 10 بجو نه تر 12 نیمو بجو پورې چې موږ ناست یو موږ ستاسو دپاره ناست یو. ستاسو خطونه ستاسو کالونه چې کوم دی دا زمونږ سره د مینې یو لوی ثبوت دی. ګورو چې زمونږ سره بل ملګری څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رورجانه پیژنګلو بخوي لیاقت تصور صاحب د زیدې نه هرکلی درته وایو جي. الله مو بخه پر یوسف خان عابد صاحب ته صحابه ته په راتګ باندې هرکلی وایو. ډېره مننه ډېره مهرباني تصور صاحب.
پرسیب خان عابد صاحب سره خو زمونږ یو دا تړون دی چې مونږ په دوبۍ کې په یو تنظیم کې پاتې شوي یو پښتو ادبي او کلتوري تړون. بالکل. او نو مونږ هلته کې ډېرې هلې ځلې کړې وې او د پرسیب خان عابد صاحب د هغه ځای هلې ځلې تر اوسه پورې مونږ ته یادېږي. جی. او د دوی په بیمارۍ باندې دوی ته دعا کوو چې خدای پاک دوی ته شفا ورکړي. امین. او تاسو سره اورنګزیب یوسفزي صاحب هم ناست نو هغوی ته هم په خیرالي وایو او دعا سلامته کوو. ډېره ډېره مننه. ډېره مننه ډېره مننه تصور صاحب. او عابد صاحب ته دعا کوو چې خدای پاک ولې صحت ورکړي ځکه چې مونږ سره ډېر نږدې پاتې شوی دی او پښتنو سره ډېرې ښې نغمې لیکلي دي ډېرې ښې سندرې لیکلي دي. جی. نو زموږ دعاګانې دوی سره دي. جی. لارې والله. او تصور صاحب څه پوښتنه بس زه وایم چې دوی ډېر څه ووایي او چې بس مونږ ډېر څه واورو. غزلې. جی بالکل. جی. دوی که عامې خبرې وي نو هغه مونږ ته قبول وي. ډېره مننه جی. ډېره مننه. دا وجي زموږ سره لیاقت تصور صاحب چې زمونږ د ثوابای د ادب هم یو روښانه ستوری دی او ستاسو سره په دوبۍ کې هم ډېرې منډې تړلې دي والي ډېرې هلې ځلې کوي په خپل تنظیم پښتو ادبي او کلتوري تړون کې. جی. فیلسوفان عابد صاحب څنګه چې لیاقت تصور صاحب وایي چې عامې خبرې هم د دوی موږ ته قبولې دي او موږ د دوی خبرو ته غوږ یو د دوی کلامونو ته غوږ یو نو څه مو خیال دی او غزل ورته بل نه ډالۍ کوو چې لیاقت تصور صاحب دي ته. بالکل لیاقت تصور صاحب ته به بالکل دا یو څو شعرونه جی ارشاد چې دا تراخه وختونه چې خواږه دي دا تراخه وختونه چې خواږه دي ستا خوږې خبرې مې په زړه دي. ډېر ښه. او ځان دې څه لیونې کړې دي زړګیا ځان دې څه لیونې کړې دي زړګیا نه دي دا د مینې خلک نه دي. واه ډېر ښه. بیا ووایه دا شعر جي. ځان دې څه لیونې کړې دي زړګیا نه دي دا د مینې خلک نه دي. واه. او دا زړه مخوره چې په چا به ورمین شم دا زړه مخوره چې په چا به ورمین شم ګرانه یاره هېڅوک ستا په شانتې نه دي. ډېر ښه. او زما زړه کمزوری نه دی پهلوان دی زما زړه کمزوری نه دی پهلوان دی ستا د غم پیټي که هر څومره درانه دي. ډېر ښه. او په بارودو کې د ژوند سندرې وایي خدایه څه لیوني خلک پښتانه دي. ډېر ښه. په بارودو کې د ژوند سندرې وایي خدایه څه لیوني خلک پښتانه دي. او پښتونخوا کې ښکلي شاعران دي. پښتونخوا کې ښکلي شاعران دي. تا ته هسې د عابد شعرونه ښه دي. ډېر ښه. ډېر زبردست. تا ته هسې د عابد شعرونه ښه دي. فیلسوفان عابد صاحب هارون باچا چې زمونږ د ضلع ثوابای یوه سترګه ده یوه سترګه نه بلکې دوه سترګې دي او موږ په ډېر فخر کوو چې زمونږ د سیمې هنرمند هارون باچا الله تعالی دومره ښکلی اواز ورکړی دی او دوی په ښکلي اواز باندې ستاسو یو غزل هم ویلی دی ته چې جانان کېدلې نو ما څه کړی وی نو که خوښه مې دا به لږ واورو جي. بالکل د خلکو سره به مال هم خوند راځي. ډېره مننه جي. قدرمن اورېدونکو راځئ چې ټول ته په جمع باندې خوندونه واخلو د هارون باچا د دې ښکلي اواز نه او د فیلسوفان عابد صاحب د دې ښکلي کلام نه ته چې جانان کېدلې نو ما څه کړی وی. ژوند د نور تریخ شي خو خبرې د مرګي مه وایه سمې پختې څومره خوږه د زندګي مه وایه او زه دې پرې مړ شم ولې ما ته حقیقت به وایې یک رنګ به اوسي ګوره ما ته دورنګي مه وایه او د مینې نرمې شان نغمې باندې بیا ژوندی کړم د مینې نرمې شان نغمې باندې بیا ژوندی کړو جذبې مې مړې دي ترانې راته جنګي مه وایه او تسکینه پام ګورې د ځان ګمان په چا ونه کړي ساده سړی چاته راز د زړګي مه وایه. قدرمن اورېدونکو غزلو د ښاغلي تسکین مانیروال صاحب او زه یم ستاسو کوربه سید عادل خپرونه دلبر د ننګیالو
فیلسوفان عابد صاحب د پیښور باندې تاسو بلا نظمونه لیکلي دي منم ښایسته ښایسته ښارونه شته دی خدای په ټولو باندې بر دی که نه په پیښور خو پیښور دی که نه یا په پیښور کې پرهر مه جوړوه یا په پیښور راشه داسې ډېر نظمونه تاسو په پیښور باندې لیکلي دي د دې نه علاوه تاسو نور نظمونه لیکلي دي په پیښور باندې جي او پیښور سره خو هغه خپل یو فطرتي مینه دار پښتون شته دی جی او هغه زما هم ده او بیا حالات یې داسې مخې ته په مختلفو رنګونو کې راوړي نو اوس هم ما یو څو شعرونه په پیښور لیکلي دي ارشاد نوي درته وایم او ارشاد او د هغې نه مخکې تاسو د تسکین صاحب شعرونه ووې نو زه ورسره د دې ځای د ملګرو هم ذکر کول غواړم چې تسکین صاحب شاعري هم زما ډېره زیاته خوښه ده او عزیز مانیروال انور مانیروال او نور الامین یوسفزی زمونږ ریحان صاحب هلته زمونږ سره د شاه منصور نو دا ټول مونږ داسې ملګري یو چې یو بل وینو که یو بل نه وینو مینه م شته دی په یو بل دردېږو په یو بل خوږېږو نو هغې کې څوک دا ریډیو اوس اوري نو هم زما د طرفه ورته ډېره زیاته مینه او سلام او که نه اوري نو هم ستاسو په خوله ورته رسول غواړم ډېره مننه جي بلکل او دا څو شعرونه دي چې څومره لاوارث شوې د زړه سره څوک دې شته که نه څومره لاوارث شوې څومره لاوارث شوې د زړه سره څوک دې شته که نه وران شولې ورانېږي پیښور څوک دې شته که نه ډېر ښه ډېر ښه وران شو پیښوره وران شولې ورانېږي پیښوره څوک دې شته که نه ډېر ښه ډېر ښه او ستا درشل کږه شوه د زړه ستنې مې کږې شولې ستا درشل کږه شوه د زړه ستنې مې کږې شولې یا د پښتونخوا د زړګي وره څوک دې شته که نه ډېر ښه یا د پښتونخوا د زړګي وره څوک دې شته که نه ډېر ښه او ستا د سیاست د طبیبانو کمی نشته دی ستا د سیاست د طبیبانو کمی نشته دی وینې دې څڅېږي له پرهره څوک دې شته که نه ډېر ښه او څنګه وې او څنګه شوې کتلې درته نه شمه څنګه وې او څنګه شوې کتلې درته نه شمه ای د ښایستونو جادوګره څوک دې شته که نه ډېر ښه ډېر ښه او ستا عبد خو تل په تا ستا خلک مین کړي دي ستا عبد خو تل په تا ستا خلک مین کړي دي اوس درته راځي هر څوک په یره څوک دې شته که نه ډېر ښه دا اصلي شعر بیا ووایي چې ستا عبد خو تل په تا ستا خلک مین کړي دي اوس درته راځي هر څوک په یره څوک دې شته که نه ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست عابد صاحب ستاسو د ژوند یو داسې واقعه چې تاسو ته ستاسو نه نه هېرېږي یا یو نه هېرېدونکې واقعه خپلو اورېدونکو سره که مو ګډه کړن ډېر خوند به وکړي داسې خو ډېرې دي چې هغه د نه هېرېدو دي او بس یوه به درته ووایم چې کله زه په اول ځل دوبۍ ته تلم او زمونږ خپل خپلوان زمونږ راغلي وو خویندې خورلڼې د خویندو بچي نو هغې ټولو د کوره څو کوزینو ټولې ښکلې او خپله مینه او دغه ورسره کوي په جړا جړا کې رخصتي هر پښتون دغسې د کوره رخصتېږي نو په دې کې اخري زما مور پاتې وه نو هغه د برنډې د یو سایډ نه راپاسېده او چې کله هغې زه ښکلولم ورسره د هغې یو څو ټکي نو بس هغه زما ژوند نه هېرېږي الله دې وبخي اوس وفات شوې ده امین عابد صاحب یو 2 کاله به واخلو د هغې نه پس زمونږ سره د کوم زمونږ سټیشن منیجر یوسف خان سرخیلي صاحب چې کومه د هغوی مهرباني وه نیمه ګنټه وخت چې کوم مونږ له سیوا راکړه هغه هم په ختمېدو دی د هغې سره به بیا یو 2 کالونو نه پس به بیا اجازت هم اخلو او ګورو چې زمونږ سره د ګرځنده په لار باندې څوک دی السلام علیکم وعلیکم سلام جی رورجان مې څوک دی او د کوم ځای نه دی زه جي وارث ملنګ خبرې کوم کناور ډیری نه کوم ځای نه جي کناور ډیری خاجي دا کوم ځای کې دی جی دا جي د جنګيري سره ده وکاس ملک سره خوا کې ده خاجي هرکلی درته وایو جی مهرباني جی زمونږ د مېلمه ته ډېر لکه خپل زړه تله سلام وعلیکم السلام ډېره مننه ځکه چې زمونږ د علاقې ته دی راغلی دی دا زمونږ مېلمه دی جی بالکل او
او بله خبره دا ده چې زه خپله یو غریب ملنګ وایم سړی ما د ملنګۍ یو څو شاعره یا غزل یې راته بیان کړه. زه به درته یو شعر وم، خیر چې ټولوي هغه ملنګ په ماښامي راځي. جی نور جی مهرباني، ډیره مننه جی، یو جهان مننه. مهرباني جی، مهرباني. او ستاسو په غوښتنه باندې دا د درو مې لګول ته چې خیر چې ټولوي هغه ملنګ په ماښامي راځي. عبید صاحب ټیک ده که نه جی؟ جی قدرمنو اورېدونکو راځئ چې واخلو د دې غزل نه د خوندونه، راځو به د دې وړې شان دمې نه پس تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا. او دا غزل د عبید صاحب د طرفه او زمونږ د طرفه. پوله پټې لاره کوڅه راته بلا جوړه شي، یو بل پرې مړه کړو پښتنو اخر ته دا جوړه شي، مونږ په خپله د یو بل په وینو نه مړېږو، په داسې حال کې به مو خاورې پښتونخوا جوړه شي. د همایون خواره اولسه وخت په منډه د ډېر هسې نه خپل کمزورې پل راته سزا جوړه شي. قدرمنو اورېدونکو شعرونه د همایون افغان صاحب او زه یم ستاسو کوربه سید عادل، خپرونه دلبر د ننګیالو. قدرمنو اورېدونکو د وخت اخیری لمحې اخیری ګړی دی زمونږ او ستاسو د بیلتون هغه ارضي جدایه ګړی په سر ولاړې دي، خو بیا هم زمونږ سره د خپل سټیشن منیجر یوسف خان سرخیري صاحب ډېره مننه کوو چې مونږ له څو ګړی سیوایي راکړې وې ستاسو د مینې د خلوص دپاره. فیلسوفان عبید صاحب زه وایم چې په تلو تلو کې د خپل پیغام نه مخکې خپلو اورېدونکو ته د خپلې خوښې یو غزل ډالۍ کوي. دا یو غزل دی ارشاد جی چې ښه د لیونتوب تر حده تللی دی، ښه د لیونتوب تر حده تللی دی، زړه رانه په غرونو اورېدلی دی. واه ډېر ښه. او تاسو ورته وګورئ زما په شان، تاسو ورته وګورئ زما په شان، زه یم لیونی که جانان ښکلی دی. واه ډېر ښه ډېر ښه. او څوک چې د خپل یار د نظر پرېوتو، څوک چې د خپل یار د نظر پرېوتو بس د کړمار نه غورځېدلی دی. ډېر ښه. او ستا د مسکو شونډو د لمبو نظار، ستا د مسکو شونډو د لمبو نظار اور ته زما زړه ته لګېدلی دی. ډېر ښه ډېر ښه. او هر چا ته به خپل وطن کشمیر وي، خو هر چا ته به خپل وطن کشمیر وي، خو ښکلی دی پښتون وطن مې ښکلی دی. ډېر ښه ډېر ښه. بیا ووایه دا شعر جي. هر چا ته به خپل وطن کشمیر وي، خو ښکلی دی پښتون وطن مې ښکلی دی. ډېر ښه. او دلته کې عبده هر غریب مین، دلته کې عبده هر غریب مین، کور کې د یارۍ پاتې راغلی دی. ډېر ښه ډېر زبردست. عبید صاحب یو کال به اخري واخلو، بیا به د خپلو مینوالو نه اجازت واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی او دا خوش قسمته اخیری مینوال زموږ څوک دی؟ بس زه خو ډېر زیات په تاسو باندې ماین په دې یم چې زه خپله یو مېلمه راغلی ما جی او یم د دې مانیرای شګی. جی د مانیرای شګی هرکلی درته وایو رور جانه. او د رضوان الله مې نوم دی. جی رضوان الله صاحب. زه خپله د مسافر یم مسقط نه راغلی ما. جی او ستاسو دا پروګرام چې ما کله نه شروع اورېدلی دی جی نو زما ډېر زیات انتهایي خوښ شو په دې باندې چې مونږ هم د دې قابل شو چې ثوابه خو ثوابه ده که نه. جی درانه درانه مېلمانه راغلي جی او زمونږ دا زمونږ لپاره ډېره خوش قسمتۍ خبره ده چې مونږ اول د دې د سندرو د غزلو نه د شعرونو نه مونږ هلته په مسافرۍ کې ډېر متاثره وو. او موږ د دې د لیدو غرضیان یو بلکې د دې د خبرو خو شکر الحمدلله چې په صحابه کې داسې پروګرام تاسو داسې یو چینل تاسو چې د دې په واسطه باندې موږ یو خو درنو مېلمنو سره زموږ خبرې ترې وشي جی او موږ د هغې کلامونه واورو نو موږ ته ډېره زیاته څیزونه جی رضوان الله صاحب ستاسو غږ راځي جی جی او په بل زیره در اول خو عابد صاحب ته هرکلی وایم چې د صحابه ته راتګ وکړو په دومره ناروغه وجود باندې ډېره مننه او خدای پاک ته له سره زموږ د ټولو صحت ورکړي خدای پاک ته څیزونه او ښاد او آباد لري. امین او
د دوی دا خط چې موږ اکثر په مسافرۍ کې به موږ انتهایي ډېر زیات اورېدل په موږ به یې ډېر ښه لګېدل. جی ډېره مننه رضوان الله صاحب، یو جهان مننه ستاسو د کال کولو زموږ سره په ګرځنده کې د ګړېدو یو جهان مننه. قدرمن اورېدونکو ستاسو خطونه هم راغلي دي زما په لاس کې دي، خو چونکې نن زموږ سره زموږ میلمه ښاغلی فضل صبحان عابد صاحب زموږ سره د ډېر لرې نه راغلی، نو د نایله سحر بیبي او د عبدالشکور باچا خط زما په لاس کې دی، خو د وخت کمی دی. نو دا در سره واده کوم چې پر روانه خپرونه کې به زموږ سره زموږ د پښتو ژبې یو نامتو سندرغاړی بختیار خټک صاحب به زموږ سره راځي د 9 په شپه د 9 په ورځ د شروع په شپه هم په دې ټایم باندې د 10 بجو نه تر 12 بجو پورې به زموږ او ستاسو ملګرتیا دلبر د ننګیالو کې وي. پای کې به زموږ سره ښاغلی بختیار خټک صاحب راځي، نو پای کې به ستاسو خطونه، ستاسو مینې، ستاسو محبتونه به پکې ضرور شامل هم، په دې به خپل خاطر نه درنوي. فضل صبحان عابد صاحب وایم چې په تلو تلو کې خپلو مینهوالو له خپلو اورېدونکو له چې تر دې وخته پورې څه کم 1 بجه ده او تر دې وخته پورې موږ سره ویښ دي، نو هغوی له خپلو اورېدونکو له یو ښکلی غوندې پیغام خو څه غټ غټ خلک ورکوي، زه خو د پښتنو یو وړوکی غوندې کس یم، خو ستاسو چې په پښتنو باندې ډېر ګران یي، پښتنو ته ستاسو شعرونه یاد دي، ستاسو شعرونه هغوی یادوي، نو ستاسو پیغامونه به هم دغه ما ته دعا دپاره چې کوم اپیل ورته وکړو هغه ورته واپس په دویم ځل دغه کومه چې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ، ځکه چې زه د علاجونو نه زیات پوخ ایمان او پوخ باور په دعاګانو لرم. او یوازې ما ته نه بلکې چې څومره هم بیماران دي که هغه د علاج قابل دي او که لا علاج دي هغه ټولو دپاره سوال کوي. بل خبره دا ده چې مونږ ټول په وینه پښتانه یو، شکر دی، خو الله دې وکړي چې مونږ په فکر پښتانه شو، امین، او د هغې دپاره یو هڅه هم پکار ده. نو څوک چې په کم کم ځای باندې خپلې ژبې ته په دروند نظر دی وګوري، ځکه چې دا زمونږ درونوالی دی، او ژبې ته په دروند نظر کتل خپل ځان ته په دروند نظر کتل دي. ټایم خو لږ دی، خو زمونږ په درګاه کې په یو پبلیک سکول کې پروګرام و، نو هغې کې ماشومانو تقریري مقابلې وې، د انګریزۍ پکې 2-3 تقریرونه وشو، د عربۍ پکې وشو، د اردو پکې وشو، د پښتو تقریر پکې نه و. نو یقینا چې په دغه سکولونو کې پښتو نه ښودلې کېږي، نه ویلې کېږي، او خو په ویلو کې خو که فرض کړه لکه دی دا خلک د دغې ماشوم نه د څه ویلو جوړول غواړي، نو زه خو دا نه ګڼم چې ګینې بین الاقوامي سیاست ته بیا جوړ کړی شي، خو که خبره کوي هم په دې چاپېرچل کې به کوي، او په دې چاپېرچل کې کومه ژبه ویلې کېږي او دغه کېږي نو هغه د پښتو. نو د پښتو سره په هر حواله چې څوک په کم ځای دی څومره د وسئ مینه ورسره پکار ده، پښتو ته په دروند نظر کتل، ځان ته په دروند نظر کتل دي. ډېره ډېره مننه فضل صبحان عابد صاحب ستاسو د راتګ، او موږ له په ناروغه وجود باندې د خپلو مینهوالو دپاره څو ګړی راکول، څو ساعتونه راکول. یو جهان مننه داسې ده لکه تاسو چې موږ سره پوره هفته، پوره میاشت، 2 ګنټې نه بلکې تاسو موږ سره د دومره وخت تېر کړی وي. ستاسو د راتګ یو جهان مننه. قدرمن اورېدونکو زه به هم ستاسو نه اجازت اخلم، او ستاسو نه به اجازت اخلم د فضل صبحان عابد صاحب په دې کلام ما رانجه رانجه راټول کړه، ما د خپلې زنې خال که د حشمت سحر د ښکلي اواز سره به ستاسو کوربه سید عادل ستاسو نه هم اجازت اخلي. دا و د نن ورځ دلبر د ننګیالو چې تاسو پکې د ښاغلي فضل صبحان عابد صاحب نه ډېر خوندور کلامونه د هغوی د ژوند او پن په اړه باندې د هغوی د حال احوال نه تاسو خبر شوئ. قدرمن اورېدونکو دغه کړی به هم دغه شان روانه وي، خو ستاسو مرسته، ستاسو ملاتړ به په دې دلبر د ننګیالو په خپرونو کې به د 4 ستنې کردار ادا کوي. اورېدونکو که ژوند وفا وکړه، ساګانو بې وفایي ونه کړه، نو راځو به په بله اونۍ کې ستاسو په درانه خدمت کې دلبر د ننګیالو کې به د 9 په ورځ او د شروع په شپه د 10 بجو نه تر 12 بجو پورې به زموږ سره په راروانه خپرونه کې بختیار خټک صاحب د پښتو ژبې نوموړی سندرغاړی به زموږ سره میلمه وي. هیله لرم چې په هغې کې به تاسو هم زموږ سره خپل تماس جاري ساتئ. د هغه مشرانو، کشرانو، همزولو، ګلالو، ورونو او خویندو هم ډېره مننه کوم چا چې مننه کوم د هغه مینهوالو چې زموږ خپرونې ته د ښکلا ستوري ولګول، موږ ته د خپلې موجودګۍ احساس تر اخري ګړو پورې راکړو. د هغه مینهوالو ډېره زیاته مننه کوم.
او د هغې سره سره د هغه مینوالو هم د زړه تل نه مننه کوم کوم مینوالو چې زموږ خپرونه ډېر په خاموشۍ سره واورېده، یعنې 2 ګنټې 2 نیمې ګنټې موږ ډېر په خاموشۍ سره برداشت کړو، موږ سره د خپلې مینې د اظهار ژبه ګونګی وساتله. تلو کې که د دلبر د ننګیالو مننه ونه کړم نو دا به دوی سره سراسر زیاتوي. مننه کوم د خپل ریډیو دلبر ثوابه اف ام 94 د سټیشن منیجر ښاغلي یوسف خان سرخیلي صاحب چې د هغوی ژبه چې پښتو نه ده خو ولې وینې پښتانه ده او د هغوی د پښتو ژبې سره ادب سره کلتور سره د هغوی د مینې ته موږ ټول پښتانه ډېر په درنه سترګه ګورو. ډېره زیاته مننه کوو. ورسره د خپل ګران او خوږ پروډیوسر مبارک شاه صاحب هم ډېره مننه کوم او ورسره د تکنیکي چارو واکمن چودري خالد زمن بری صاحب هم او د اورېدونکو خپلې ژبې خپل کلتور خپل ادب او خپل تاریخ سره مینه ولرئ. ستاسو دپاره په تلو تلو کې لکه د نور کله په شان دغه یو پیغام چې پښتو وایئ، پښتو لیکئ، پښتو لولئ. قدرمن اورېدونکو د ارضي جدایۍ هغه ګړی هغه ساعتونه هغه وختونه په سر ودرېدل کوم چې به زموږ او ستاسو ترمنځ بیلتون راولي د یوې هفتې دپاره یوې اونۍ دپاره د دې نه بل قیامت به کوم وي چې زه ولاړه لالۍ اخلي رخصتونه او چې رخصت اخلي منګول راکه چې فنا کېږي مخ راواړه و مینه او دا ته چې زه اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما. قدرمن اورېدونکو په دې وخت د نننۍ خپرونې دلبر د ننګیالو وخت پایې ته رسي. د راغلي میلمنو ښاغلي اورنګزیب خان یوسفزی او فادي سبحان عابد صاحب سره ستاسو کوربه ستاسو د دلبر سید عادل ستاسو نه د عباسین یوسفزي صاحب په دې شعر باندې اجازت اخلي خو چېرته هم چې ښاد آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. او په اخره کې راته بیا یو ځل درخواست کوم چې د ښاغلي فادي سبحان عابد صاحب سره سره د هغه ټولو بیمارانو دپاره د دعا سوالونه کوي چې الله تعالی والا شفا ورکړي. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. چېرته هم چې ښاد آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. کور مو ودان، شپه مو په خیر، د الله په امان.